وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلق زمنګ تندو کرخو ته خنګوري خو دومره بدیو دا مخونه مو غربت ټول کړیو کړه انصاف ترازو لګي دوه ټول شروع شو دا ثابت شي چې موږ من پسند خلک یو. عزتمندو ماستا سړوان دي د الله رب العزت د عزتمن کلام نه دا غي د یو آیات صحیح تلاوت کړه. الله رب العزت په خپل کلام مقدس کې فرمای: قل تورته وایا اے پیغمبره حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ان کنتم کچرتا تاسو تحبون الله محبت کوي د الله سره. یهودیانو بم دعوه د دې لرله چې د ټولو نه زیاته مینه او محبت موږ د الله سره کوو، او عیسویانو بم دا دعوه لرله چې موږ د الله سره مینه کوو، او دکه شان مشرکانو د مکی به هم دا دعوه لرله چې موږ د الله سره مینه کوو. موږ په حقیقت کې د بوتانو عبادت نه کوو بلکې دا د نزدېکت لپاره کوو. لیقربنا زلفا قرآن کې الله. بیا یهودیانو به د الله سره مینه کو، خو وی به وقالت اليهود عزیر ابن الله. عیسایانو به د الله سره مینه کو، وقالت النصارى. هغې به بیا وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، عیسی ابن الله. الله رب العزت ورته قاعده کلیه نازله کړه چې نا محبوبه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته وایا چې د دې مینې او ستاسو د دې خبرو ټولو دارو مدار په دې یو ټکي دي چې تاسو بعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوئ. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، ورتوی زما اتباع بکوي. اوس په دې ورځو کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی. د تشریف راوړو کې اختلافات زیات دي چې په کم تاریخ دی، په وخت د سبا دی او د شپې تیاره ختمې داغې کې مختلفې نکتې دي. یو پکې دا چې د کفر تیاره ختمېږي او رڼا د اسلام چې دی دا راخورېږي، بلا نورې نکتې دي پکې. خو په دغه کې مختلفې زاویې دي، مختلفې خبرې دي چې 2 دی او که 5 دی او که 8 دی او که 9 دی او که 12 دی، تر 17 پورې مقوال شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه ورځ تشریف راوړی. خو فوافات کې علی الاطلاق تقریبا د ټولو زیاتتر علما او محدثین او فقها او تقریبا زیاتتر دا دغه چې په 12 ربیع الاول وفات شوی دی او بارې وفات به ورته اوسه پورې وي، خو اوس خلکو عید جوړ کړ. خبره داسې ده وجه یو نکته پکې دا ده چې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت ګرځولې دی، نو اسې نه چې وروستو امت ته داسې کیسه جوړه کړي لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام د ولادت نه خلکو لوبه جوړه کړه. خیر الله رب العزت فرمایي تاسو که محبت کوئ نو د هغې دپاره یو معیار وټاکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې هیڅ یو بنده د کامل ایمان خاوند نشي ګرځېدی تر څو چې د مینا محبت د دې مور او پلار نه، د اولاد نه، د تمام جهان نه ما سره زیاته نه وي. نو خلق پکې بیا مختلف محدثین جوابات کوي، دا یو څو اعتراضات مختلف راځي. وی الګه بعضی وخت چې دی د انسان مینه چې دی نو دا د بچی سره زیات ښکاري، لکه په ټوله ورځ کې مثال په طور یو کس درود شریف مونه، په ټوله ورځ کې مونځ مونه کی، په ټوله ورځ کې بل یو د دین کار مونه کی، او بچی خو بلا پیر یاد کی ځان ته رانږدې کی بل څه بل څه، نو دا مینه خو ظاهرا دی کې زیات ښکاري. نو مختلف جوابات محدثینو کړي، خو یو چې په برصغیر پاک او هند کې لومبنې د شیخ الحدیث لقب چاته ملو شوی شیخ زکریا رحمه الله، چې تاسو په عامو کتابونه پیژنې، خو د علمی کتابونه هم ډیر زیات غټ غټ لیکلي، ډیر علمی کتابونه لیکلي. هغه یو جواب کړی دی، هغه وی د دې به هله پته لګي، هغه لیکلي چې د دې به هله پته لګي د ترمذی شریف په شرح باندې چې د دې به هله پته لګي چې کله د دې دواړو محبتونو مقابله راشي. زوی دې الله دې وساتي چېرته داسې څه کار وکړو د اسلام خلاف، یا نو الله دې وساتي، الله دې وساتي یا د پیغمبر خلاف دې کار وشو او تا بیا هم د زوی محبت له ترجیح ورکړه، نو معلومه دا شوه چې اوس دې محبت ناقص دی. او که سره ده دی چې ته ګناهګار به انسان دی، د 14مې صدۍ انسان کې کمزورۍ بلا شي، من کې تا کې به یو ما کې به 20 نورې، خو تا ته به ښکاري نه. که کمزورۍ وي او بیا هم چې کله ده ته وښکاري چې اوهو دې بچي خو مې اوسه دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره دا چلو کړه دا، او دغه ټیم ستا د ایمان راوچت شو، نو بیا واقعي ستا مینه او محبت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات دی، او دا یو ښه جواب. ان کنتم تحبون الله، اوس محبت د الله سره آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمای من اطاعنی فقد اطاع الله، چا چې زما تابعداري وکړله نو یقینا د الله تابعداري وکړله. ومن عصوانی، او چا چې زما نافرماني وکړله نو یقینا د الله نافرماني وکړله. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د ځان نه خبره نه کوي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د کور ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موت وګورو اکه شان د کور ژوند جوړ کو، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت. مور بی فرمای سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنہما
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر ما په یو لوښي کې اوبه وڅښلې، یو کنډول کې مثال پته زموږ معاشرې مطابق وای، هغې کې مې اوبه وڅښلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي ای عایشې تا اوبه راکه. وی ما وله لوښي ورکوي چې دکه لوښي راکه کم کې چې تا اوبه څښلې. بیا راله وایي چې تا د کوم ځای نه اوبه په کوم ځای دې وڅښلې؟ ما ورته چې په دې ځای وي په اکه ځای باندې اوبه وڅښلې. ګوره بیبي دا زمونږ د مؤمنانو مور ده، عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله. بعضې خلک وایي زمونږ مور نه ده، نو موږ وایي دا خو د مؤمنانو مور ده که خبره دې ټیک ده. بعضې وخت لیونی م وایي رښتیا خبره کوي. نو خبره داسې ده زمونږ مور بیبي وایي چې د هغه ځای نه اوبه وڅښلې چې د کوم ځای باندې ما څښلې وي. دا ما او تا ته د کور نظام ښیي چې بابا کور کې به 24 ګنټې ته په تندي 12 بجې نه ګرځې، د کور والا سره به ژوند تېرې، هغه کور ښایسته وي، هغه بچي د هغې تربیت ښه کېږي چې په کوم کور کې د ښځې او د خاوند د هغې تعلق سم وي، شاته د بچو تربیت بهترین تربیت. تاسو وګورئ زمونږ او ستاسو مور بی بی سیدنا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده. تر مودو پورې تر کومې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و د هغې د ملګرو به باقاعده عیسه کوله په هر څه کې. یو پیره ورته عایشه رضی الله تعالی عنها وایي بنې خو خامخایي ها د کورولۍ کیسې د هغې کې څه خبره داسې نشته. هغه ورته وایي چې یا رسول الله سلام ستا خو نورې بیبیانې هم دي، ستا خو نورې ته ګوره خدیجه رضی الله تعالی عنها یادې سره او ورته یې عایشې خدیجه خو خدیجه وه. ها دکه شان ته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت انداز ته وګوره، نرمه خبره، نرمه خبره. اخوانه سختی او ته داسې ته داسې ته داسې هیڅ جواب نه، کنځلې جواب نه، بس نرمه. الله دې توفیق راکړي. مامون الرشید ته چا دعوت ورکو نو هغه ته وایي په نرمۍ دعوت راکوه، سختی مه کوه. هغه سختی کوله ورسرې وایي ځکه موسی علیه السلام ته الله وایي چې نرمي اختیار که چې فرعون له دعوت ورکې، نو ته د موسی علیه السلام نه اوچت نه یو، زه د فرعون نه لاندې نه، نو نرمي اختیار. بیا ته راشه د ملګرو سره ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره. د ملګري په هر درد غم کې د هغه سره شریک رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یې نه ده مخصوص کړی هغه ته چې پتا دک درد راغلی نو زه تا سره ګنې شریک نه یم. سره ده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار دی د ټولو پیغمبرانو چې دی د هغې امام الانبیا دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا نه ده مخصوص کړی د هغه په دک درد کې د هغه سره شریک. د هغه په بچي په جړا باندې تاسو وګورئ د سترګو مبارکو نه اوښکې تلي، د خپل ملګري په شهادت باندې د سترګو نه اوښکې تلي. چې به ویران نه دغه اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او مسلم شریف حدیث دی هغه بنده زمونږ نه دی چې په مړو باندې منشق الجیوب وغیره چې څوک ګریوانونه شلوي او مخ وهي او سوران کوي او وغیره دا زمونږ نه دی، خو لیکن د زړه درد هغې ورسره ښودلی دی، د هغې باقاعده اظهار شوی دی. بیا ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چا معامله کړې ده، احسان یې کړی دی، نو هغه ته باقاعده د هغې بدله ورکول سنت طریقه هم دا چا در سره احسان وکړه که د هغې بدله ورکولی شي بدله ورکړه نه شي جزاک الله دعاګانې ورته کړي دي. بیا ته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بار خلکو سره ژوند، حتی حدیث کې راځي یو کافران را روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ودرېد چې مشر به راته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د حدیث مفهوم دی وی هر چا سره د هغه د مرتبې مطابق چې دی نو ته معامله وکړه. یو به ستا زوی را روان وي مثال پته وه، او یو مثال پته وه یو لوی عالم را روان دی مشر دی،
یا یو سپین روبی را روان دی یو چې دی مثال په طور د علاقی خلکو یو نماینده مینه پی را روان دی یو ساده کلی کس دی نو لازم دونه هغه ملمه دی هغه خلکو یو مرته اگر چې دنیایي اعتبار سره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د شام د حمص فتح شروع وی دا غنیمه کله دا خالد بن ولید په زور فتح کړه بیا او نیمه چې دنو دا په مذاکرات او فتح شو اگر چې ویلو وکړې وا ای ته پته و چې دا غي طرفه خو خالد سیب را دن نشو کله خو ډیره غټه وګیر شي اپ چا پیره فوج دی خو ابو عبیده سیب ترالو چې کله راتله دی ورته نه ودرېد صحابه ورته سیب دا وفد را روان دي کافران دي ورته موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم نه دی را کړی موږ له دا تعلیم را کړی چې د هر قوم مشر له عزت ورک دا موږ ته طریقه ده فتبعونی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما تابعداري وکړئ یحببکم الله نو الله به در سره مینه وکړي او صحابه واقعي تابعداري کړې ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ غالبا مسجد نبوی ته رادن نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کینه هغه بار څنګه ورته پورن کې ناسته باره اوره پورن کې ناسته اوس د دې بلا تعویلات جوړیږي کاکا بلا زه او ته خپل وجه جوړول شي د عبد الله ابن مسعود هغه ته فقيه ویل شي په صحابو کې افقه الصحابه چې په صحابو کې د ټولو نه لوی فقاهت چاته حاصلو هغه وجه نشوي جوړولې بلا وجه عقلي جوړول شي خو هغه وای چې نه محبوب صلی الله علیه وسلم ویل چې کینه نو دنه بار بکی کیسه نشته بار پورن کینی اوس موتا چې وو نجی دام هم ته نو ویلې دام خو دنه ویلو دام بار ویلو دا پورن کی سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مذاکرات لراضی رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف استاد دی پکم موکه چې مشوره شي او چې شهید شوی خیر شپه وکړه د ترزوی سره بیا چې کله د ساری زی اوس وفد مذاکرات به د قریش مشرانو سره نور سره نو ترزوی ورته وای چې سیف دا لنګ ډیر اوچت دی دا لنګ دی اوچت دی عام عربو بداسې کول هغه به طور فخر وته د هغه اشعار وګره یو شاعر پکې وای وای زه د بطور فخر وای دا غي ترجمه ته کوم بطور فخر وای وای زه چې د ساره د شراب اسکم او رازم نو زه د دینه معلومیږم چې شراب مسکلی او داسې زنګاوي وم را روانم او دا لنګ چې د ما پس راخلی شو کیرخه جوړی ما خلک د دینه پیژني اوس کاکا تا د دینه پیژني چې ستا پنسي دا چې دینو دا د سپلو د پاسه پرتی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه جمع دي هغه وګوره د جاهلیت د زمانه شاعر به طور فخر وي د نن زمانه مسلمان دا هغه طریقه راټینګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راټینګي خیر عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وای دا لنګ وی هغه ډیر بد غنی دا او ورته الفاظ استعمالی شرفا د قریش دا بدګنی او عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وای هغه ورته وای ما تا خپل محبوب صلی الله علیه وسلم دا تعلیم نه دی راکړی چې زه د لاند د گیټونه لاندې وساتم ما تا خپل محبوب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم راکړی دی چې زه د لاند دا د گیټونه بر وساتم لنګ ښکته نه او چې منګو چې مصلحت پدې کې دی او مصلحت پدې کې دی او مصلحت پدې نو عزتمندو الله رب العزت تر الله توفیق راکړي د دې وجه الله وای فتبعونی ورته زما تابعداري وکړه نو کوي چې دا موږ ولا مختلف نمونه قسم ورکې آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او جشن مصطفی صلی الله علیه وسلم پلان کې دا چې څو ورکې کزي ورکوم کوتی ورکې کو زمنګ نور ملګری ورکې 400 کې ورکې او شکل یې بدل لې زی په یو شکل کې ورکوم ما سره خواږي سم به مخالفت کوي خواږي رنگ صرف بدل کړي هغه هم خپل مختلف شیزونه مانځي هغه په زمنګ په بنیادی مرکزونو کې بل څه کوي یا چې دین مثال پتا ور ز بدل تویم چې دا نه دی پکار دانې پکار بیا چې زما کانفرنس راشي زم بیا په مختلفو نمونو کوم نه بس بنیادی نقطه دې زده کو بنیادی خبر عملی تور چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو مقصد څه دی هغه که زیم
که ما سره بل کوي که بل ګروپ والے کوي که بل کوي که د مقصد نه زه خلاف یم هم غلط یم که مقصد نه زما بل ملګری خلاف دی هم غلط دی او که د مقصد نه بل ګروپ والا خلاف دی هم بس غلط دی بس بنیادی چې د رسول الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او دا داسې شخصیت چې داغه ژوند پټ نه دی ګوره پټ نه دی د پیدایش نه مخکې زندگی چې دا به راځي او واقعات او په هغې باندې قرآن حدیث دال دی تاریخ پې دال دی او د هغې نه پس خو په دنیا کې به داسې شخصیت د میډیا په دور کې هم پیدا نه کړي که پرنټ میډیا ده او که سوشل ده او که چې هر څه ورپسې ولګوي خو داسې شخصیت به پیدا نه کړي چې د هغه هر ادا محفوظه وي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې محفوظه ده د هغې پیدایش محفوظ دی د هغې د نبوت نه مخکې ژوند محفوظ دی د نبوت نه بعد زندگی محفوظ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې اعتبار محفوظ دي چې دې احادیثو کې موږ له مختلف هغه عوامو ته پته نه لګي خو صرف یې درته په دې اعتبار محفوظ دي چې په دې حدیث کې راویان زیات دي نو د دې دا مرتبه ده دې خبر اثر او دا چې دې سنت دی په دې کې څه فرق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې دی بھائی په دې کې راویان کم دي نو د دې څه مرتبه ده په دې کې بیهی کم دي نو د دې څه مرتبه ده حتی آغا علماء دام یاد کړی دي چې امام ابو یوسف رحمه الله وی چې 60,000 موضوعی حدیث 60,000 چې چا د ځان نه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې منسوب کړي دام هم یاد کړی دي او د دې وجه هم یاد کړی دي چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د ځان نه خبرونه تړي رانه دا د دې خیال بیا تو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی چې چا را نقل کړی ده نو د هغه وخت نه راواله تر دې وخته پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راواخله تر امام بخاری امام مسلم امام ترمذی او دا وروستو دوره پورې طبقه اولاد او که ثانیه ده او که متأخرین فقها دي او که لومبني دي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت را نقل کړي احادیث را نقل کړي باقاعده د یو راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصم زندگی محفوظ ده د هغه باقاعده موږ زندگی یادو چې وای په دې کې دا نو قصو کنو د چې دی ګناه کړی دا کنه دا کړی دا علل اعلان کړی دا کپټه کړی دا دې ځای کې دنه خطا شوی دا کنه د سرکاري عہده قبول کړی دا کنه دا کړی دا یو د بيدونه جیل تیر کړی د نه دې تیر کړی د باقاعده د راوی حالات یعنی چا دغه خبر را نقل کړی دا هغه حالات محفوظ دي هغه ته موږ د اسماء الرجال بحث وایو هغه په تاریخ کې یو داسې سره چې هغه کې غیبت هم جایز دی مطلب دا دی چې ته په یو راوي باقاعده جرح کولی شي چې دکې دا نو کو سودا ده د دې وجې دکې دی بلګ ز سایډ تک نو دا مې درته وی د رسول الله سلام زندگی و اسه هم محفوظ ده ورسره چې چا روایت دا غیره نقل کړي دا غ زندگی موږ ته د تاریخ په پاڼه پرته علماء به دیالس جلد صرف په دې مسله لیکلي دي چې بھائی دا راوی ده صرف د راویانو باسه پکې بل څه پکې نشته صرف د راویانو باسه بیا الله رب العزت ته بس په هر نصیب کی نو د رسول الله اخیره خبرات کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه منتدا به حدیثو کې ملاویږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک وینو پس ورلې سورو دا حدیث مبارک وی نو دا چې دینو دا په سفر باندې دا حدیث مبارک وی په مکه معظمه کې دا حدیث وی په مدینه منوره کې دا د معراج نه مخکې ویلي دا د معراج نه پس ویلي دي دا حدیث مبارک کور ویلې دي دای بار ویلې دي دای جمعات کې ویلې دای په منبر وی دای په مقبره کې وی دا په لار کې وی او دا د کوی سره ناس دا خبره وکړه دای روټه وخړل نو بیا دا وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صف سو منبر طرف ته ورغه نو ما دیوال سره وکي خود چې څه فرمای او دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله او تبسم کونو دا الفاظ یو فرمایل دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امثال اغشته وا نو دا یو فرمایل دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د یو يهودي سره خبرې کولې نو دا یو فرمایل یو څه ولرتم خو یو ادا محفوظ ده نو چې دا هغه چا ژوند محفوظ دی خو یو زمون کمزوري ده غټه چې موږ ته د دنیا چې د چا سره واسطه راځي ورنه چا سره واسطه نه راځي هغه موږ نه ګورو خو که په سکول کالج کې د چا سره واسطه راځي نو داغه تاریخ راته پته اگر چې هغه ملټي هغه تاریخ کا شان نه منګي غاډه وړي منځ ته کړی
خو چې څنګه پکار هغه مکشانې ځکه موږ دواړه اړخ نه ګورو صرف یو اړخ ګورو چې دا چا نه متاثر یم زه به د هغه یو اړخ ګورم بل اړخ بیا نه ګورم بس زه به په هغې بیا ولاړ خو د چا زندگی چې د هر اړخه محفوظ ده او زه ته دا دعوه کوو چې الحمدلله موږ د هغې امتیان یو او د هغې یوه خبره محفوظ ده ما درته وي دا هم پکې موږ وایو چې د دې راویان کم دي دا حدیث متواتر دی او دا احادو کې دی او دا په مشهورو کې دی او بیا په هغې کې ځان له لاندې قسمونه کوو بیا د راویانو په اعتبار سره دا موقوف دی او دا مقطوع دی او دا مرفوع دی او دا پلانکي دی دا چې هره یوه ادای په هر اعتبار سره محفوظ ده د هغې زندګۍ نه موږ په والله نه خبره او داوام د دې کوو چې موږ د هغې امتیان یو نو چې ما څه اورېدلي نه دي ما کتلی نه دي نو زه به څنګه زما به د رسول الله سلم د مقصد نه به زه خبرېږم چې هغې څه له راغلي دنیا ته په ایمان یې ووایه د غم خبره ده که نه ده د نن نوجوان د هر څیز نه خبر دی د نن مسلمان د هر څه نه خبر دی ځکه وایي د میډیا دور دی وایي سړیه وایي دا هوته یو کلی جوړ شوي د دنیا نه خو موږ د رسول الله سلم د سیرت نه خبر نه شو پکار دا دی الله دې توفیق راکړي چې لږ لږ شروع کړو سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورو احادیث وګورو قرآن سره ځان لږ وابسته کړو الله دې راله توفیق راکړي نو د دې مقصد دغه دی بیا به زموږ محبت جوړېږي ورنه په تشو چغو مغو نه جوړېږي پته شو چې غو نه جوړېږي چې ما زندگی نه یې کتلې ما اورېدلې نه یې ما کتلې نه نو څنګه چې ما ته چا دا نه ویل چې رسول الله سلم ګیره مبارکه داسې وه د هغې ویښته داسې و د هغې د کور ژوند داسې و ما کتلې نه د هغې ښایست داسې و هغې چې دی نو معاملات به داسې چلول هغې به چې دی کاروبار باره کې دا هدایت دي د هغې د معاشرې باره کې دا هدایت دي نو چې ما ته پته نشته نو زه به څنګه هغه شان هغې سره به زما مینه څنګه پیدا کړي او زه به څنګه په هغه لار باندې ځم پکار دا دی چې دا موږ وګورو زده کړو عمل پې وکړو وړاندې ورسو الله دې راله توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على